وایي که زما د شخصیت حدونه ګوري زما پن زما د فکر ترجمان دی. څومره چې هم د کینګ بابر اعظم پین دي نو هغې ټول ترې رامخې ته شي. ځکه ملګرو شعیب اختر یو ځلې بیا په کینګ بابر اعظم باندې تنقید کړی دی، خو تنقید ډیر زیات بې بنیاده دی، ډیر معمولی الفاظو سره تنقید کړی دی. نو د هغې تنقید چې واپس هغه ته کوم جوابونه میلاو شو نو زه هم شعیب اختر به پوه شوی وي چې ما کوم الفاظ استعمال کړي دي نو ما خپله هغه چې کوم تنګ نظري ده هغه ما ښکاره کړې ده. شعیب اختر ویلي دي ملګرو چې کینګ بابر اعظم له انګلیش چې کوم دی هغه نه ورځي. افسوس خدا دی چې تاله په دې باندې فخر پکارو چې الحمدلله کینګ بابر اعظم له کم از کم زمونږ چې کوم قومي زبان دی اردو نو هغه ورله ښه ښکلې ورځي. بیا ملګرو دا په زبان باندې نه ده، دا په ټیلنټ باندې ده. وړوکی مثال دی در کوم ملګرو زمونږ د سوات پښتون فخر پښتونخوا احسان الله، هغه که نن په 100 لیگ کې انګلینډ والا سلیکټ کو نو دې ته نه دي کتلي چېرې احسان الله له انګلیش نه ورځي، دا پښتون دی، د هغه ټیلنټ ته کتلی دي. که په سی پی ایل کې سلیکټ شو نو دې ته نه دي کتلي چېرې احسان الله له به انګلیش ورځي او که نه د هغه ټیلنټ ته وکتل او هغې سلیکټ کو. نو دلته دا خبره واضحه شوه چې د زبان په دې کې هیڅ فرق نشته که یو سړي د انګلیش ورځي او که نه، خو هغه کې چې کوم ټیلنټ وي نو هغه چې دنیا ومني نو هغه بیا کینګ وي. څنګه چې تاسو کتلی شئ ملګرو بابر اعظم ته ستاره امتیاز میلاو شو، د څه د وجې میلاو شو؟ په دومره کم عمرۍ کې بهترین کپتان په ټوله دنیا باندې نمبر 1 بیټسمین هغه څوک؟ هغه کینګ بابر اعظم. د دې وجې ورته ستاره امتیاز چې کوم لقب دی نو هغه میلاو شو او هغه هار ورته ورپه غاړه شو. نو شعیب اختر چې کوم الفاظ استعمال کړي دي نو زمونږ چې کوم نور ریټایر کرکټران دي په هغې کې وهاب ریاض او نور داسې ډېر پلیران هغوی ورله ډېر ښکلي جوابونه ورکړي. جوابونه یې ورله څه ورکړي ملګرو چې وایي ته کله کرکټ ته راغلې نو ته هم دغه شانتې وې، خو له دغه خلکو سره کېناستې پاسې دي نو که نن ته د اوبو په شان انګلیش وې نو وجه صرف دا ده چې د کرکټ د دغه خلکو سره پاسې دي او کېناستې نو نن د انګلیش برابر شو، حالانکه چې ته کله رالې نو ته هم دغه شانتې وې. نو کینګ بابر اعظم پته نشته ملګرو چې وجه څه ده چې په ده باندې دا خلک تنقید کوي. آیا وجه دا ده چې د ده کوم خدمات دي نو کوشش دا کوي چېرې د ده کوم مستقبل دی هغه موږ تیرو ته بوځو که نه د ده نه هسې څه دپاره دا خلک سوځي. نو شعیب اختر چې کوم الفاظ د بابر اعظم دپاره استعمال کړي دي نو کم از کم د یو قومي سټار دپاره داسې الفاظ استعمالول او بیا د هغې کس چې هغه هم دغه کیل حصه ده هغه هم کرکټ کړی دی، په کار خو دا و چې بابر اعظم باندې چا تنقید کولی او ده ورله جواب ورکړی ځکه چې بابر اعظم د ده د فیلډ کس دی. نو ډېر افسوس راغلی د ده په دغې الفاظو باندې. نو څومره چې هم د بابر اعظم پین دي نو نن ویډیو شیر کوي ځکه چې د بابر اعظم د دفاع ضرورت دی چې موږ د هغه دفاع وکړو. تاسو څه وایې د شعیب اختر د دغې الفاظو حوالې سره؟ نو کمنټس کې موږ سره خپل رائے لازمي شریک کړئ. چېرته هم یې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، کینګ بابر اعظم زنده باد. تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي مسلمان دی وي. د لوی الله په امان.